حذيفة بن عباس فرمي حضور نبی کریم علیہ السلام حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مبارک کا قتل اور برکتو کا دو کہ حضور مبارک مسکے شو عمر فاروق چہرے مبارک تے قتل حضور مبارک پر تبسم فرمائے حضور مبارک بخندل بگاو فرمائی کہ ابن الخطا اتدری لما تبسمت الیک اے عمر فاروق تے پدے منے کوئے کہ سدا تو گور مخان مولي چې کله ستا چهره مبارک ته ډارک ګوره مزه زه مسکی ولې یم ولې خاندمه عمر فاروق ته جواب ورکړي چې الله ورسوله اعلم ای محبوبه رب ته پته ده او د رب رسول ته پته ده چې ته ما ته ګورې ته ولې مسکی کېږي ولې خاندې ما ته پته نشته خدای ته پته ده او ما ته پته ده بیا حضور علیه السلام مبارک ته فرمایي ان الله عز وجل نظر اليك بالشفقه والرحمه ليله عرفه فجعلك مفتاح الاسلام الله اكبر ثمر عظيم سعادت عمر فاروق ثمر دوي فضیلت عمر فاروق حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے اے عمر فاروق ان الله عز وجل نظر اليك بالشفقه والرحمه اے عمر فاروق یہ رب نے کریم کا تبیر شفقت مہربانی دیر کا رحمت دیر کا محبت پر نظر باندې تا تکتل کله لیلۃ عرفه من عربی مشبه باندې اے عمر فاروق رب العالمین کا دیر کا محبت دیر کا رحمت دیر کا شفقت پر نظر باندې کتل او بیا حضور ته فرمی فجعلک مفتاح الاسلام اے عمر فاروق رب العالمین ته اسلام چابی جوړه کړی رب العالمین اسلام په وجه باندې اسلام ته کامیابی ورکړي هغه علاقې چې اسلام نشي ور داخله دي هغه علاقې چې مسلمانان نشي فتح کولای د هغه علاقو چابي الله تعالی ته جوړه کړي هغه علاقو ته رب العالمین اسلام چې اسلام په برکت باندې داخلي هغه علاقې چې بل څوک نشي فتح کولای یو پر فاروق هغه علاقې رب العالمین اسلام په برکت وجعلك مفتاح الاسلام یا رب العالمین ته اسلام چابي جوړه کړي الله تعالی اسلام په تابع دي مضبوطي دا هغه هستی دا چې مسلمانانو باچا پاتې شوی دا څنګه حضور استاد باچا موږ تاسو چې دلته امین صادق دغه سناګارو شرابیانو کوی نه امین صادق دا ډېر رښتونه دا ډېر پولیس دی یې زه خبره کوم چې کوم سړی یاد ساتي د تمامو بندگانو سره ټول نصیحت محمد شاه کړی څوک یې رب یې وسره تاسو دا روایت مان پر امره اداویا مینو نصیحت محبت رب العالمین د خپل بنده سره کوي دا هغه قام دی ټول نصیحت محبت چې دی دغه د الله د بندگانو سره چا کړی دی رسول الله علیه السلام کړی دی هغه مبارک خپل امتیانو سره زیات محبت کوي به یاد ساتئ چې کوم سره چې دی هغه د الله تبارک وتعالى دغه نعمتونو بدل ورنکړي نو خدای په دین باندې روان نشي نو خدای دین خپل نکړي کوم چې حضور علیه السلام د احسانات په بدل ورنکړي څوک چې حضور علیه السلام شکریا ادا نکړي اے چې کوم سړی د حضور نشي هغه سړی به زما او د استاد سره شي چې چا د حضور شکریا ادا نکړله د هغه انسان د زړه ته د خیر تمه لرو سوال نه پیدا کېږي دا زما او د استاد د ټولو نسیان ته بېوقوفي او تمکلتوب دا دی چې موږ داسې بېدینه او داسې بېکاره خلکو نه موږ د خیر تمه لرو سوال نه پیدا کېږي موږ د دې ته راغلي وای د دې لپاره زنده‌باد او مرده‌باد چې زموږ خلفا څنګه دغسې خلک لکه عمر فاروق یو ځل مال غنیمت کې چې دی کپړې راغلې وې هغه ټولو خلکو ته کپړې میلو شوي عمر فاروق چې کوم کپړه ورته میلو و باچا دی د مسلمانانو او صرف د مدینې منورې باچا نه دی صرف د مکې مکرمې باچا نه دی یا د اسلام حدود معین نه وي چې د دې ځای پورې به یو باچا وي دې اسلام به د بل باچاهي نه هغه امیر المدینه نه دی امیر المکه نه دی امیر الشام نه دی هغه امیر المؤمنین دی په دې وخت کې چې دنیا ګوټ کې چرته مسلمان آباد دی نو عمر فاروق هغه باندې باچاهي چرته چې مسلمان و هغه چې عمر فاروق باچا و ټولې دنیا د مسلمانانو باچاهي کوله په دې وخت کې پیغمبر باندې ودرېده یو غریب صحابي چې دنیا مال دولت په لحاظ سره ډېر غریب دی عمر کې چې دی هغه ډېر عمر دی مشر سړی دی هغه خطبې په دوران کې راپاڅېده او ته فرمایي ای امیر المؤمنین په خدای قسم چې تر هغه وخته پورې موږ ستا خطبې ته غوږ ونه نیسو چې تر څو پورې چې دی تا ماله زما د سوال جواب نه یې راکړی او جواب دا دی چې
موږ ته دومره کپړې میلاو دي چې څنګه جامې ورته نه جوړېږي. ای عمر فاروق هغه کپړه تا ته میلاو ده او تا ته دومره ډېره میلاو چې تا له جامې جوړې کړې دي د خپلې ته اغوستې دي دا راته ووایې چې دومره ډېره کپړه تا ته له کوم ځای نه میلاو شوه. یو حضرت عمر فاروق چې دی خپل بچی ناست دی عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما هغه ته فرمایي ای عبدالله ابن عمر راپاڅه او ته چې دی د پلار د طرفه نن د مسلمانانو له جواب ورکړه چې عمر فاروق ته دومره کپړه له کوم ځای نه میلاو ده چې نن د هغه جامې ورته جوړې شوي دي او مسلمانانو د هغه جامو نه چې کپړې د جامې نه جوړېږي. ورته که جواب دې ورنه کړه عمر فاروق فرمایي چې په خدای قسم چې بیا به زه زنګدن تر سلګو پورې بیا کله هم چې زه مسلمانانو ته په منبر باندې ودرېږم کله به بیا زه مسلمانانو ته خطبه ونه وایم. ولې ځکه چې مسلمانانو ما باندې چې دی ما ته اعتقاد نشته لکه د ما باندې اعتراض وکړو زه جواب نشم ورکولی. دغه د مسلمانانو باچا نن خو د مسلمانانو په باچا باندې څوک اعتراض کوي که نه زه ته خو ورپسې خبرې وکړې بیا په سبا باندې کیسې بیا خرابوي. دا د عمر فاروق نه خو څوک لوی سړی نشته که نه هغه ته صحابي راپاڅي مخامخ ورته وایي چې ستا خطبې ته ورنه کړه څوک ګورې چې زما د سوال جواب نه یې راکړی. بیا چې دی حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما هغه مبارک راپاڅېده او ورته فرمایي ای صحابه کرامو دا څومره کپړې چې تاسو ته ما د غنیمت کې میلاو دي که نه دومره کپړه زما بابا ته میلاو وه خو دا به کپړې ده چې جامې نه جوړېدلې بیا ما ته چې کومه کپړه میلاو وه ما هغه خپله کپړه راواخیستله او ما خپل بابا راورکړله نو د دوو کسانو د کپړې نه چې د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه مبارک هغه جامې جوړې شوې. لیکن ما بیا صحابه کرامو اعتراض خپل واپس واخیسته. حضرت علی رضی الله تعالی عنه مبارک فرمایي سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام عمر بن الخطاب سراج أهل الجنة. حضرت علی رضی الله تعالی عنه مبارک فرمایي شیعاګان په دې روایت باندې رسول دي چې هغوی وایي چې موږ د علي سره محمد دی رضی الله عنه او هغه چې عمر فاروق دشمني کوي هغوی دې دا روایت ووري هغې چې چا د محبت دعوې کوي د حضرت علي سره رضی الله تعالی عنه مبارک د دغه خلکو محبت نشته قسم دی زموږ او د ستاسو محبت دی د علي سره زموږ او د ستاسو محبت دی د حضور د خاندان سره. ولې ځکه د حضور د خاندان سره صحیح محبت هغه دی چې د حضور د خاندان سره سره چې دی د تمامو صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین ټولو سره محبت وکړي شي. نه چې څوک وایي چې زما د علي سره محبت دی او د امیر معاویه ګستاخي کوي ایدان چې دی بیا د صحابه کرامو محبت د ده په زړه کې شته دی سوال نه پیدا کېږي چې هغه وایي چې زما د امام حسین سره محبت دی او د ابو سفیان ګستاخي کوي ایدا مسلمان کېدی شي چې وایي چې زما د فاطمة الزهرا سره محبت دی او هغه د حضرت عمر فاروق ګستاخي کوي کله هم چې دی دا مسلمان نشي کېدی. دا څنګه مسلمان دی چې یو سره محبت داري او بل سره د دشمنۍ اعلان دا مسلماني نه ده. مسلماني دا ده چې اهل بیتو سره محبت هغه هم چې د ایمان حصه وګڼلی شي او تمام صحابه کرامو کسب تاجونه وګڼلی شي دغه صحیح مسلمان. حضرت علی چې دی خپله باندې فرمایي خپله حضرت علی څه فرمایي ایمان نبی کریم علیه السلام نه اورېدلي چې فرمایل به چې عمر بن الخطاب سراج اهل الجنه عمر فاروق رضی الله تعالی عنه مبارک چې دی که نه دا د تمامو جنتیانو لپاره په مثال د ډیوې دی. ټولو جنتیانو ته دا رڼا ورکوونکی دی. ټولو جنتیانو چې جنت ته رڼا کېږي که نه دا د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه مبارک د چهرې مبارکې په چلو به جنت ته رڼا کېږي. حضرت علی فرمایي ما د حضور نه اورېدلي بیا چې دی حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه مبارک فخر شو چې حضرت علی صاحب داسې فرمایي چې ما د حضور مبارک نه اورېدلي چې دا د جنتیانو جومه ده چراغ دی رڼا ده جنتیانو لپاره پیران یې ورته فرمایي ای نبي دا رښتیا داسې ویلي چې ما د حضور نه اورېدلي چې عمر فاروق د جنتیانو جومه ده رڼا ده هغه ورته فرمایي ما د حضور مبارک نه اورېدلي داسې حضرت عمر فاروق ورته فرمایي یو کار داسې کار وکړه چې دا ما ته لیکل راکړه ولیکه ما ته دا خبره چې علي صاحب داسې فرمایي چې ما د حضور نه اورېدلي دي چې عمر فاروق هغه د جنتیانو جومه ده او رڼا ده او چراغ دی. بې حضرت علي رضی الله تعالی عنه مبارک چې دی هغه ورته فرمایي د هغې نه بعد عمر فاروق ته چې دی خط راواغسته کاغذ لیکل کوي عمر فاروق ته ورته فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم هذا ما سمعنا علي بن ابي طالب عمر بن الخطاب عن رسول الله عليه الصلاة والسلام عن جبرائيل عن الله عز وجل. حضرت علی سے فرمائی دا لیکل هغه لیکل دی چې
زه یعنی علي ابن ابي طالب زه چې دی سموارې مې دې لیکلو د چا په حق کې لیکل کومه د عمر ابن خطاب کې چې دا اورېدل چې ما د حضور نه کړي دي حضور مبارک فرمایي چې ما ته جبريل فرمایي دي او جبريل علیہ السلام حضور علیہ السلام ته فرمایي چې کوم خبر مور تر وړه کنه دا خبر چې ما رب العالمین تاسو ویلي چې ورشه او حضور مبارک تاسو فرمایا چې ان عمر ابن الخطاب سراج اهل الجنه حضرت علی سے فرمایي سو دي لیکلو سے مواربه چې ما چې د حضور نه اورېدلي هغه د جبريل نه اورېدلي هغه د رب العالمین تاسو حکم کړی چې جبريل لاړ شه حضور ته نو فرمایا چې عمر ابن الخطاب چې دا جنتیان مبارک رڼا ده دا جنتیان مبارک چراغ ده او جمله به حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مبارک حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې علي دا لیکل راکړه چې کله کله ته واغسته دې خپل سامانو کې یو بچی ته وفرمایل چې بچي دا لیکل په ځان سره سنبال کړي دا د علي صاحب دستخط دا د علي صاحب لیکي دا په ځان سره سنبال کړي او ته فرمایي چې دا انا متو وغسلتموني وكفنتموني فأدرجوا هذه معي في كفني حتى ألقي بها ربي عز وجل عمر فاروق ورته فرمایي نن خلک عمر فاروق او حضرت علي سپي ومن جدا کوي خلک وایي علي صاحب او حضرت عمر صاحب رضی الله تعالی عنهما دوی په منځ کې محبت نه دوی په منځ کې تعلق نه راشه صحابه کرام د منځ محبت وګورا حضرت عمر بن خطاب بچی ته فرمایي چې انا اذا مت وغسلتموني وكفنتموني فادرجوا هذه معي في كفني اے بچوړیا چې کله زه دنیا نه لاړ شم او کله وفات شم کنه او کله مال غسل راکړي کله مکفن کې روان غاړي کنه دا د حضرت علي سے نکل چلے دا ما سره کفن کې کېده ما سره په کفن کې چلے کفن کې په قبر کې دا دې بار چې حتا ملک الله بها دې بار چې قیامت پر ورځ باندې سکل ربان سم او رب العالمین مخه د ورزم چې دا لیکل سه ځان سره یو سم او فرمایما چې یا الله تعالی ستاد محبوب د ترسوي ستاد محبوب رسول عليه الصلاه والسلام هغه زوم چې هغه بچي ورته ورکړی و چې په کائنات کې ټول نسيات حضور تکرانه وا هغه هسته چې نه اسما په باره کې دا لیکل کړي دي چې حضور فرمایي چې دا د جنتیانو چې لپاره چراغ او جوړه او بیا چې دا راوی فرمایي چې فلما اصيب غسل وكفن وادرجت معه في كفنه ودفن کله چې حضور مبارک شهید کا کله چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مبارک کله شهید کړي شو کله دنیا کې الله غسل ولا ورکړل شو کله چې له ابو مبارک ولا چې کفن ورکړل شو او کله کفن کېده نو په کفن کې چې مثلا هغه لیکي د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ مبارک عمر فاروق د وصیت مطابق هغه لیکي وسره په کفن کې کفن کړه دا هغه د اهل بیت محبت ته د حضرت سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی او دا چې د عدل او انصاف مثالونه چې نن خلک پیش کوي ځکه صرف انسانانو باندې نه چلی دا په ځناورو باندې نه مبارک باندې چلی دا په سمندرونو باندې د باندې چلی دا او په ځناورو په سمکه باندې د باندې چلی دا ځکه مدینه منورې په سمکه باندې سلسله رااله عمر فاروق روان دی ابن امصا باندې د سمکه له گزار ورکي د فرمایي اسمکه آیستا په سر باندې چې عمر فاروق عدل او انصاف پرې کوي چې دا باندې سلسله راځي آیا چې انصاف نه کوم استا په سر باندې چې دا باندې سلسله راځي هغه چې مدینه منوره اسمکه ولاړه د مدینه منوره باندې سلسله راځي دې ته بچیا کې چې خپل انسانان خاصه ورنه بغاوت نه کوي چې پس مکه باندې د خپل بچي چلی دا په دې نیل براخته هر کال به چلی هغه خلکو به چې یو جنۍ ولا ناوې په شکل کې ښایسته ډول او سینګار ولا جوړ کړ او ترې دې ته بیا ورواچول هغه بیا چې هغه جوړ شو هغه هغې چې هغه خپل ځای نه حدود نه راتېرېدل هغه بیا چې ساړه شو خپل ځای باندې به بهېده بیا چې یو ځل یو کال دا سره وکته بیا خلکو چې هغه یو جنۍ ولا ناوې جوړه کړله او ترې دې ته یې اچوله عمر فاروق فرمایي داسې به نه کړو ترې دې ته به چې جنتیان یې نه اچول کېږي خلک ورته وایي چې دا د ریډیو راختلی دی خپل حد نه تجاوز کړی خلک ورکوي نور خلک ځان سره بربادوي نو که یو جنۍ قرباني ورکړو بله خیر دی نور خلک برباد شي عمر فاروق فرمایي نه داسې نه شي کېدلی یو خط یې ولیکل ورته ویلې چې دا خط د ریډیو ته واچوئ کله چې عمر فاروق هغه خط یوړو خلکو د ریډیو ته یې ور واچو هغه د ریډیو چې کله کېناست
څوارلس سوه کاله وشول بیا ترې یې د خپل ځای نه تجاوز نه بیا نو یې راختلی دغه باچایانو د مسلمانانو داسې خلکو د مسلمانانو باچایي کړې ده بیچان چې دی عمر فاروق ته وفرمایي چې د خط کې دې څه لیکلي وو عمر فاروق ورته فرمایي نور مو هېڅ هم نه وو لیکلي صرف همدا لیکلي وو چې که په خپل زور باندې بهېږي خپل طاقت دی بیا بهېږه چې څه دې خوښ دې ټوله دنیا ورانه کړه او که نه د رب د امر تابع نو بیا د هغه رب واسطه درله در کومه چې د هغه رب په خاطر باندې خپل ځای نه تجاوز وکړه د خپل ځای نه زیاتېږه په خپلو حدودو کې بهېږه صرف دا مو ورته لیکلي وو دغه خلک خدای ته نږدې خلک دا وو چې د عمر فاروق به زړه کې څه خبره راغله رایه به راغله رب کریم هغه څه د قرآن آیتونه نازلول حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنهما هغه مبارک د حضور نه روایت دی حضور مبارک فرمایي چې وزیرایا من اهل السماء جبرائیل و میکائیل و وزیرایا من اهل الارض ابو بکر و عمر د حضور مبارک به فرمایل چې په اسمان کې زما دوه وزیران دي یو جبرائیل علیه السلام دی یو میکائیل علیه السلام دی او حضور مبارک به فرمایل چې په ځمکه کې چې دی زما دوه وزیران دي یو حضرت عمر فاروق دی یو حضرت ابوبکر دی نو حضور مبارک فرمایي زما وزیران دي زما مددګاران دي زما مدد کوي زما د دین مدد کوي زما په عزت باندې ولاړ دي او نن چې دی هغه خلک چې هغه د اهل بیتو د محبت دعوې پر دروغه باندې کوي هغوی د عمر فاروق او د حضرت ابوبکر ګستاخي کوي موږ وایو چې لعنت دي په داسې خلکو باندې چې کوم خلک د ابوبکر ګستاخي کوي یا څوک د عمر ګستاخي کوي څوک د امیر معاویه یا د ابو سفیان یا د حضرت عثمان ذو النورین رضی الله تعالی عنهم اجمعین چې دوی ګستاخي کوي موږ وایو چې داسې خلکو باندې خدای لعنت دي حضرت حضور علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي او دا روایت هم حضرت علی رضی الله تعالی عنه مبارک چې دا روایت راکړل کړی د فرمایي ما ته نبی رسول الله فرمایي علی سوي ما ته فرمایي یا علی یو ځل چې زه حضور علیه الصلاة والسلام مبارک سره ما انا مع النبي عليه الصلاة والسلام فاقبل ابو بکر وعمر فقال لي يا علي ما ته چلے ما ته نبی کریم علیه الصلاة والسلام سره روان وم حضرت ابوبکر په لار کې را مخامخ شو حضرت عمر فاروق رضی الله عنهما دا دواړه په لار کې را مخامخ شول ما ته حضور علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي فقال لي النبي عليه الصلاة والسلام يا علي ما ته چلے حضور فرمایي چې اے علی هذان سیدات دخول اهل الجنه اے علی دا دواړه چې کوم کسان را روان دي کنه حضرت عمر فاروق او حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنهما دا دواړه چې را روان دي دا د هغه جنتیانو چې د پاخه عمر والي مشران جنتیان دي دنیا کې هلته خو جنت کې ټول د 3 کالو عمر کې ځوانان دي هلته بوډا نشته دی نه چې دنیا کې بوډاتوب ته رسېدلي دي او بیا جنت ته داخل شوي دي دا د هغه خلکو د هغه جنتیانو سرداران دي دا دواړه دا په جنت کې د هغه جنتیانو سرداري کوي چې کوم دنیا کې بوډاتوب ته رسېدلي او جنت ته تللي دي بیا راته فرمایي چې من الاولین والآخرین الا النبیین والمرسلین بما ته وایي چې دا د آدم علیه السلام نه والا تر عیسی علیه السلام پورې د انبیاء کرامو د رسولانو نه علاوه نور د آدم علیه السلام د زمانې نه والا تر آخري انسان پورې څومره مخلوقات چې رب کریم پیدا کړي د هغه ټولو د مشرانو جنتیانو سرداري به دغه عمر فاروق او د ابوبکر رضی الله تعالی عنهما کوي نو دا چې دی دغه تاریخ کې د ځان څخه دغه میاشت کې چې دی څنګه چې دوه خلفاء مسلمانانو هغه د دنیا نه پورته شوي دواړه په شهادت باندې رسېدلي یو حضرت عثمان ذو النورین کله چې عمر باندې متقل کړی او د هغه په فضایلو باندې په اتلسم ذوالحجه باندې یو حج اختر په اتلسمه ورځ باندې شهید شوی او یو عمر فاروق رضی الله تعالی عنه چې دی مبارک یا په یکم محرم باندې او یا په 28 میاشت په 28 ذوالحجه باندې چې دی مبارک دنیا نه پورته شوی او دین شهادت باندې رسېدلی دی د حضور علیه السلام ژوند کې ملګری و د حضور مبارک قبر کې ملګری دی خوا کې ورسره قبر دی او قیامت کې به هم چې د حضور ملګری رب العالمین زموږ ستاسو او د ټولې دنیا د مسلمانانو ګناهونه دی رب العالمین د عمر فاروق هغه ډېرو قربانو د لوی عدل او انصاف او د لوی شهادت په خاطر دی الله تعالی زموږ ستاسو ګناهونه معاف کړي واخر دعوانا ان الحمد لله